دا تعالی پر جایز دي. نو ورپسې 250 نمبر آیت وګوره چې لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء نجائز کېږي تا پر خزي من بعد اپس دغنا من بعد ظرف مبني مقطوع عن الاضافه مبني على الضمه، ظرف مقطوع عن الاضافه مبني على الضمه، مضاف الیه مقدر منوی ده که مقدر نسب منسیه ده؟ ها مقدر منوی ده. تا ته یاد دي کنه یې ته یاد؟ لا يحل لك النساء جائز نه تعالی پارا خزي من بعد پس دغه انواع اربعون. اوس حضرت شاه سے فوز الکبیر کی لیکلی دي چې لا يحل لك النساء من بعد، دا ناسخ د پاره د وړاندې آیت ته، خو تصور د نسخ اله دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د موجود خذونه بعد د بل فرد خزینه کا نبی علیہ السلام سره جایز نه کی، چې د نبی علیہ السلام د موجود خزونه بعد د بل دا لفظ یاد ساتي د بل فرد خزینه کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جایز نه کی، چې با ستاد پاره جواز د نکاح هغه منسوخ وګرځیدل، جواز د نکاح هغه منسوخ وګرځیدل. نو په دا صورت دا من بعدو دیتا و مضاف الیه راو باسه چې لا يحل لك النساء من بعد هذه الايه، هذه الايه الرقم 250 پس د دې آیت نه چې نمبر 250 ته صورت کې د دینه بعد تعالی پارا نکاح کول جایز نه دي، نکاح تعالی پارا منسوخ وګرځیدل، نکاح تعالی پارا منسوخ وګرځیدل. نو تخذ نشي نکاح کوله کمار ورکه هم کما ملکت یمینو کوي هم کبنات عمک او عمات کوي هم کامراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي هم دې د لغونه ډېر دقت والا فرق ته چې منسوخ ګرځي ولې او منسوخ نه ګرځي ولې ستاده پاره جایز نه دی. پس د دې آیت نمبر 250 نه نکاح کول د اللاتی اته توجورهن هم د مملکت یمینو کا هم د بنات عمک الى اخره هم د امراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي هم. صحیح شو خدای شاسه په خپل تطبیق کړي بل ځای شاه سے فوز الکبیر کې د آیت منسوخ ګرځول دي. لا ان احللنا لك ازواجك ولا آیت فلا يحل لك النساء باندې منسوخ ګرځول دي. چرته ګرځول دي الفوز الکبیر کې او په خپل په کې جمع کړي دا په فتح الرحمن کې. فتح الرحمن د شاه سے ترجمه ده د قران فارسی کې. هغه وایي چې د کلمې د بعدو د پاره مضاف الیه هغه د لفظ د انواع اربعه المذکوره بیا پکې نسخ نشته. نو معنا یې دا شو چې پایت نمبر 50 کې سلور نوع خذتار لپاره جایز دي. سو نوع سلور نوع الا يحل لك النساء من بعد معنا دا چې جایز نه دي تا لپاره نساء سوا د انواع اربعون. نو دا تفسیر دا آیت ته دا تفسیر دا ناسخ د پاره د آیت نه ده. لا يحل لك النساء من بعد يعني من بعد هذه الانواع الاربعه المذكوره. تر پاره باندې کا صرف د سلور قسمه یا انتفاع په صرف سلور قسمه بجایز وي. یو
آتیت اجورهن په نکاح به اخلي او دویم ما ملکت یمینک او دریم بنات عمک الی اخره او سلورم امراه وهبت نفسها للنبي نو سلور نوغه نه علاوه بل نوغه داس نشته چاره تر پر جایز شيخه نو بیا په آیت کې نسخ نشته نو مونږ یو تطبیق ته محتاج نشو شاسه په خپل تطبیق وکړو او بل آیت د سوره المجادله سپارہ دا توشتمی اول بالکل اومکتا آیت نمبر 12 اومولی دو یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول او مومنانو اذا ناجیتم الرسول کله چې مناجات کوي د پیغمبر سره صلی الله علیه وسلم خصوصی محفل مناجات معنا خصوصی محفل اذا ناجیتم الرسول کله چې خصوصی محفل کوي پیغمبر علیه السلام سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه انړوان د کې مخکې د خصوصي محفلنا صدقتن هدیهتن هدیه صدقین مراد مصطلح صدقه نه ده هدیه مراد ده ځکه پیغمبر صدقې نه خوري ښه پیغمبر خیراتونه خورل د سپیرو کار دی خیراتونه خورل د چا کار دی دا د سپیرو کار دی پیغمبر خیراتونه نه خوري دا خو ساخو الناس دي د خلکو د مال خیری دي د خلکو د مال خیر دي د خلکو د مال خیر دي مولانا غیرت ځکه نه کیږي بس د اخیرو تناستي ښه خدای دې په مولیانو رحم وکړي نو الله دې مولیان له کسبونه ورکړي الله تعالی دې مولیانو له کس د سلف علما د سلف علما ای په جبر استبداد سره دغه ځکه والا چې دغه طبيعت کې خیر نور راغله ای طبيعت کې خیر نور راغله بس جبر استبداد سره دغه والا نو پیغمبر صدقه نه خوري قبليه خوري نه قبليه خوري نه خپل اهل بیت لپاره هم ناروا کړی دي ښا تا باندې زکات د توی ټکه شي صحیح شو تا قران غسته هي خدای له خوار کا اره زکات قران نه دي ښا پیر سړی شته په زورټینګ دی شي فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو تاسو وړاندې کوي د خصوصي مجلس نه هدیه الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ته هدیه راوړي ځکه خصوصي غش کوي نو خصوصي غش کې مولانا الیاس رحمت الله علیه دا غوم دا ثابت ده چې خصوصي غش کله عالم سړي سره کوي نو څه کوي ها هدیه راوړي ښا هدیه تبلیغیان په دې پوي کوي تبلیغیان په دې پوي کوي وای دا د آیت نه ماخوذ دي چې دې بالکل خلاف نه کوي ښا څه دې وای بالکل خلاف ښا خپل بزرګان ورته وای چې په دې اراده به نه وړي چې دا هدیه دا د عالم لزکه وړم چې دې راته مصیبت جوړ نه کی ځکه مولا خو چې شر کوي نو بس خو په یو خبره باندې ټول تبلیغان لپاره شر پیدا کول شي ښا اوس تبلیغان به لګي کال دې مهنت کوي چې مولا یو ځل خرافه وای دا غي ټول مهنت باندې گویا او بو وړي ښا نو ورته وای که تاسو دې لپاره دا هدیه وړي چې مولا صاحب خپل بند شي نو مولا صاحب خپل بند شي چې زمون په خلاف څه اون وای انا بزرګان ورته بیا مو ثواب نه کیږي او نیت کې مو خلوص نشته ثواب مو نه کیږي نیت کې مو خلوص نشته انو وای چولای نو خالص دې لپاره چې عالم مستحق د اکرام دی نو بیا مو ثواب هم کیږي خپل به بند اتوماتیکلی ښه خدای په کې منوي مگر زوي فقدموا بین یدی نجواکم صدقه تاسو وړاندې کوي مخکې خصوصي مجلس نا صدقتن هدیه الی النبی صلی الله علیه وسلم او که صدقه په معنا د صدقې شي
نفقدموا بين يدي نجواكم صدقه تعطونها الى النبي صلی الله علیه وسلم ورکړه صدقه به نبی علیہ السلام ته کوئی خو صدقه الى النبي نه ده بیا صرف اعطاء الى النبي ده پیغمبر اسلام صدقه غستی با خو تپوس به کوی غسړی نه چې صدقه ام هدیه خیرات ده که گفت ده خیرات ده که گفت ده تحفه ده نو چې سړی به دا اراده و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خوراک وکي زبا خوشاله شم وی هدیه یا رسول الله گفت ده جی دا هدیه ده او کعبه صدقه او جی صدقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته आवाज وکړ تراشه ابراغه وی ورشه د اصحاب صفه طالبانی د غلطناستي برنده کې ته وراشه راځي خیرات راغلي راشه نو اصحاب صفه برال ایته به ورکه دا والی دا صدقه ده دا صدقه ذالک خیر لکم واطهر دا بهتر د تاسو لپاره واطهر ام خمطهر د تاسو لپاره فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم اشفقتم اوس دا آیت ده نو شاسه وې دا رستنه دې لپاره ناسخ دي او وجه فقدموا بين يدي نجواكم صدقه دا حکم د پاره د وجوب د صدقه امام النجوا وجوب الصدقه امام النجوا چې نبی رسول الله ته د هدیه یا صدقه وړل دا واجب لازمو چې ورسره خصوصي محفل کوي نو دا هدیه یا صدقه وړل واجب لازم دي نو د رستو آیت دا وجوب منسوخ چې اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات اشفقتم آیاتاسو اشفقتم سلب شفقت محسوسه وي اشفقتم شفقت او حمزه د باب افعال لپاره سلب ماخذ اشفقتم آیاتاسو سلب شفقت محسوسه وي نو سلب شفقت متضمن د معنا دی یریلا اشفقتم آیاتاسو یریږي اند دې خبرینا چړوان دې کوي با مخکې د مجلس خاص نا صدقات هدیه فاذ لم تفعلوا پس کله چې تاسو دا کار د صدقې اونکو وتاب الله علیکم او عفو کړ الله تعالی د تاسو نه فاقیموا الصلاه وتاب علیکم عفو کړ الله تعالی تاسو ته چې پورته کو حکم د صدقې وتاب الله علیکم عفو کړ الله تعالی تاسو ته چې پورته کو حکم د واجب صدقې نو فاقیموا الصلاه نو پورته کو حکم د واجب صدقې رفع د حکم موږ وړاندې وې د نسخ تعریف کې چې نسخ عبارت تر سره د رفعنا نو رفع د حکم د صدقې وکړه نو شاسه وې د آیت ناسخ دی د دې وړاندې آیت د پاره چې فقدموا بین یدی نجواکم صدقه کومګو او شاسه استاد زاویتل نه منسوخه متى ما امكن الجمع والتطبيق بين الايتين لا يصار الى النسخ نو شاسه بوس لګیاره یا دا روح لګیاره زبان حال سره او مونږ ته وایي چې تاسو خو زما شاګردان څنګه منسوخ نه دي څنګه تطبیق مو کې پیدا کړی دي څنګه تطبیق مو نو مونږ ورته و چې او زمونږ پیر او مرشد تا د قدمو دا حکم د وجوب د پاره ویل دي او دا د وجوب د پاره نه تا د قدمو دا حکم د وجوب د پاره ویل دي نو تصور د نسخ به پکې وي اګه حکم د وجوب نشي د نه د بو د استحباب شي نو بیا پکې تصور د نسخ نشته بیا پکې تصور د نسخ نشته ندبن او استحبابا هدیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوسم راړی حرج پکې نشته ناغوي چې قرینه په دې چرته شته چې دا حکم د وجوب د پاره نه دی د ندب استحباب د پاره مونږه دا آیت په خپل قرینه ده دا آیت په خپل په دې قرینه ده چې دا حکم د وجوب نه دی د استحباب دی هغه چرته نه معلوم دی نو موږ ته ولاندې ورته ګورن اذا ناجیتم الرسول کله چې خصوصي مجلس کوي نبی علیہ السلام سره فقدموا نړوان دی ولېږي بین یدین جواکم مخکې د مجلس نا صدقه هدیه هدیه ندبن فقدموا ندبن استحبابیه دی ولېږي استحباب باندې قرینه
ذالک خیر لکم دا خبر تاسو لپاره خبر مندوبه ښه ذالک خیر لکم دا خبر تاسو لپاره خبر مندوبه چې ادا د هدیه دا مندوبه وګرځیدا نو تصور د نسخ پکې پیدا نشخه او پنځم ځای سورہ المزمل یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا راو است یا ایها المزمل زیم مشدده او میم مشدد اصل دې المتزمل تا پزا کې مدغم در وجر قرب مخرجنا یا ایها المتزمل بثيابه المزمل معنا المتزمل بثيابه وهو المتلفف بها متزمل معنا متلفف یا ایها المزمل او مزمل المتلفف بثيابه قم الليل ادريگا طول شپه قم الليل ادريگا طول شپه الا قليلا مگر لگا حصہ نا شپه لس گھنٹے دا نو 9 گھنٹے ولا یو گھنٹہ آرام کوا دای معنا شو چې ادريگا طول شپه بالعباده الا قليلا مگر لگا حصہ نا اوس دا لګي سن سموراد دي دا رسته بیان دی یا بدل دی نصفه نیمنا او انقص یا کم منه د دین صفنا قليلا لگا یعنی درمنا نصفه او ثلثه ودرګه ټول شپه خو نیمه شپه مو درګه نو بقای نیمه ودرګه ثلث د شپې مو درګه نو ثلثانو کې ودرګه اوس دې کلمې د قم وجوب د لیل فائدہ ک بالعباده وجوب قيام الليل بالعباده افاد وجوب قيام الليل بالعباده ناغوي چې دا وجوب الشاسه وي چې دا وجوب بیا منسوخ ګرځیدل دي په آخر د دې صورت باندې آخر د صورت آیت نمبر 6 ان ربک یعلم انک تقوم ادنا ستا پروردگار پویږي انک تقوم چې تبو درېږي بل عبادت ادنا من ثلثي الليل کم د ثلثین د شپې نا ونصفه ادنا من ثلثي الليل ادنا کم من ثلثي الليل چې ثلثین د شپې دی انصف دی اثلث دی یو ډله دا کسان نه ماکا چې د تعامل ګری دی غیب ودرېږي والله يقدر الليل والنهار الله تعالی يقدر الليل اندازه کوي شپه والنهار اورز علم ان توصوه علم پتہ دا الله تعالی تعالی تحصوه ان تستطيعوه چې تاسو به استطاعت نه د قیام د نصف الليل او د قیام د ثلثي الليل فتاب علیکم نرجو وکړه تاسو باندې فقرؤوا ما تيسر من القران ان الولي في قيام الليل دومره اندازه چې څومره تاسو ته اسانه د قران نه ناغه وجوب د قیام الليل چې نصف الليل یا ثلثین د لیل دا په قیام ژوند کې واجب دی نو فقرؤوا ما تيسر سره هغه وجوب منسوخ وګرځو هغه وجوب منسوخ وګرځو چې فقرؤوا بس سورته ودرې دیش نو ک 5 منټه ودرې دیش ک 2 منټه ودرې دیش ادوایت ویل شي ک 200 آیاتونه ویل شي فقرؤوا ما تيسر من القران خضر شاسه په بازي تحریرات خپلو کې بیا په خپل دینه جواب کړی دی د نسخ نه په خپل جواب کړی دی
او جواب دا کړی دی چې دا اولنې آیت کې امر د قوم د پاره د وجوب نه دی، د ندب او استحباب دی. امر د وجوب نه دی، امر د استحباب دی. او دا قیام د نصف الليل یا د ثلث الليل یا د ثلثي الليل دا تر اوسه پورې مندوب پاتې دی او قیامت پورې مندوب وي. کدا بزرګ ټول شپه په عبادت ولاړی نو دا ښه کار دی که بد کار دی؟ دا ښه کار دی، مندوب امر دی، مستحب امر دی، نسخ پکې نشته. خو صرف د امر وشو د وجوب نه استحباب ته چې دا واجب نه دی، مستحب دی. قرینه په صدا نورت شیخ الشیخ مولانا حسین علی نور الله مرقده هغه وی قرینه په دیرستمی آیت کې په خپل موجود ده. قرینه د استحباب دیرستمی آیت کې په خپل موجود ده چې ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه انک تقوم ادنى چې تو درېږي ادنى کم من ثلثي الليل د ثلثینو د شپې نه، تو درېږي کم د ثلثینو د شپې نه. نو د من ثلثي الليل د دې جار مجرور تعلق د ادنى سره دی. دا جار مجرور دا متعلق دی دا ادنا سره. ادا نصفه او ثلثه دا عطف ته په محل د ادنا باندې، دا عطف ته په محل د ادنا باندې، او محل د ادنا محل د نسب دی، ځکه محل د مفعولیت دی. دا ادنا محل د مفعولیت دی، دیو جن نسبه او ثلثه منصوب دي. ان ربک تاکي سر ربستا يعلم پويږي انک تقوم ادنا چې تبودري کم د ثلثینو د شپې نه، ونصفه او تبودريږي نصف د شپې، وثلثه او تبودريږي ثلث د شپې. معنی صحیح لګي په محل باندې ها کم د ثلثینو د شپې نه دا معطوف نه لې ادنا من ثلثي الليل دا کل عبارت معطوف نه لې نصفه په بیا عطف ثلثه په بیا عطف دا نصفه او ثلثه دا په ثلثي الليل باندې عطف نه لې دا به مجرور خو بیا مجرور چې ادنا من ثلثه و ادنا من نصفه و ادنا من ثلثه ها ادنا من ثلثي الليل تو درېږي کم د ثلثینو د شپې نه، نو د ثلثینو د شپې نه کم یا به نصف یا به ثلث وي. صحیح شو نشو صحیح؟ ها انا دا عطف شو پس په محل د ادنا باندې. ستاره پويږي انک تقوم تبودري کم د ثلثینو د شپې نه، اتبودريږي نصف د شپې، وثلثو اتبودريږي ثلث د شپې. نو قرینه د استحباب سره وطائفه من الذين معك او یو ډله د مؤمنانو به تاسو سره ودرېږي. فلو كان الامر للوجوب لکان واجبا علی العین، کله قوم الليل امر د پاره د وجوب وي نو دا به واجب عینیو، او واجب عینی کې دی یوې ډلې په ادایګۍ د نورو غړ نه فارغيږي. په واجب عینی کې دی یوې ډلې په درېدو د نورو غړ نه فارغيږي. نو ذکر د طائفه د من الذين معك دا کرینه ده پدې چې امر د قوم د پاره د وجوب نه دی بلکې د پاره د استحباب دی. ان شاء الله بس د اول نه بزو هغه اخره پورې د موجود قران کې او منسوخ نه ښه، د موجود قران کې به منسوخ نه او تاسو ثابته ویل ده چې اعمال اولاد د اهمال نه، شی منسوخ ګرځول دا دغه اهمال دی، شی د نسخ نه محفوظول دا دغه اعمال دی. نو اعمال دا اولاد د اهمال نه، نو موږ منسوخ نه منو که تطبیق کوو پکې. صحیح شو؟ ها هزار نقطه باریک ترجمو ایجاز نهر کې سر بتراشت قلندری دانت. بس مولا صاحب سره خو یو سټم ته زره راوالي قاضي صاحب منسوخ نه مني ښه. صحیح شو؟ وی ګورغه منسوخ نه مني،
نسخ نه من او نو ما تم زمونږ امر مغس کپای پکې وکنو بیا به تم نه منې دوره بیره تم ځان لغړ کړه بیا به تم نه منې ته په حکمت د نسخ ځان واقف کا بیا به تم نه منې صحیح شو څنګه چودري نمونږ نسخ منو نسخ ما تاسو ته یو وادي يهوديان نه مني نسخ ابتداء اسلام کې بلا ډېر احکام لاړل منسوخ شو ابتداء اسلام کې بلا ډېر احکام لاړل منسوخ شو ناغه هغه بیا وای دې ایت یو بیا څه ترجمه کوي نه د دې ایت یو بیا څه ترجمه کوي چې فینسخ الله ما یلقي الشیطان موږ ته موجود نه بیا ان شاء الله موږ وکړو او چې دې بس ترجمه کوي چې مان نسخ من آیاتنا وننسها موږ ته موجود یا ان شاء الله به ورته پته ولګي چې موږ سوې چې مان نسخ من آیاتنا وننسها نو اوس آخری خبره تطبیق الدلائل على الدعوة یا اثبات الدعوة بالدلائل قرآن کریم دعوا ثابتې په دلایل وړاندې خو مونږه بحث وکړو چې سلسله الدعاوی دا د یو سلسله ده سلسله الدلائل دا د بل سلسله ده اوس دا دعوا په دلیل باندې څنګه ثابتې یا دلیل څنګه مطبق کوي په دعوا باندې نړوان تیر شو چې دعواګانې څلور قسم دي یعنی څلور دعوی دي د قران یو دعوا د توحید دویمه دعوا د رسالت او دریمه صداقت د قران او څلورمه دعوا د باز بعد الموت خو دې منځنو دوه کې مونږ وې چې د دې دعواګانو په میاس کې نسبت د تلازم دی رسالت به ثابتې صداقت به ثابتېږي صداقت د قران به ثابتې رسالت به ثابتېږي بیا دغه دعواګانې قران ثابتې په مختلف قسم دلایل باندې او هغه دلایل راوړي په سبیلې د تقریب تام او تقریب تام پنځ د منطقيانو عبارت تر دینا چې دلیل راوړی شي مثبت د مدعا چې مسکت د پاره د خصم وي دلیل راوړی شي مثبت د مدعا کله به یو دلیل مثبت د مدعا وي خو خصم ورته ساکت کیږي مثبت د مدعا چې مسکت او مفهم د پاره د خصم وي نو په دې باب کې کله تذکیر به اعلی الله کوي لکه آیت د سوره بقره اعبدوا ربکم الذي خلقکم اورته ولیکي والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء دا تذکیر به اعلی الله دی کله تذکیر به ایام الله کوي لکه فرمای فکذبوا رسلی فكيف كان نکیر دغه خلقوم زما د رسولانو مخالفت او تکذیب کو عذاب څنګه عجیب عذاب فکذبوا رسلی فكيف كان نکیر کله تذکیر بما بعد الموت کوي لکه سوره المائده آیت نمبر 2
آیت نمبر تحقیق سره کافران شو هغه عیسایان چې دا غوی عقیده دا وا چې ان الله هو المسيح ابن مریم. الله ذکر د عالم مراد تنه وصف غالبا. ان الله قادر متصرف هو المسيح ابن مریم. عیسی زوی د مریم دی. ان الله قادر متصرف عیسی زوی د مریم دی. نو الله تعالی تذکیر بما بعد الموت کو تذکیر بما بعد الموت چې انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار. خدای وای مرګ نه بعد به دوزخ ته ځي. دا تذکیر بما بعد الموت ته مرګ نه بعد به دوزخ ته ځي. ومأواه النار وما للظالمین من انصار. اور پسې وګوره لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا كافرون شو کسان چې غوي ان الله ثالث ثلاثه تاکي سره الله تعالی دا دریم د په نمبر کې د درو متصرفانو. یو متصرف او مشکل کشا الله او دویم متصرف او مشکل کشا حضرت مریم او دریم قادر متصرف حضرت عیسی. وما من اله او نشته د مرجع د خلائق خیر او شر کې الا اله واحد مگر یو مرجع دی. اله معنا مرجع د خلائق خیر او شر کې. وان لم ينتهوا قديمن نشو عما يقولون د دې خبر خپلنا لا يمسن الذين كفروا خامخا يصيبنا او برسیگا کسان ته چې کفر کړي منهم د دوی نه سبو رسیږي عذاب علیم عذاب درناک. او مراد د عذاب نه عذاب د آخرت ته. دا تذکیر به بعد الموت ته. او تذکیر او بل اثبات د داوا په زمن د تردید د عقاید او باطلو کې وړاندې یو چشنی مونږ ور کړو په زمن د تردید دا عقاید و باطلو کی. سورہ توبہ لایت ویو دل مخکم راوړو. وقالت اليهود عزير ابن الله. يهوديان وي عزير ابن الله زوید الله تعالی دے فقادر متصرف مثله. چې د خدای زوی نو آثار الاباء تظهر في الابناء. د پلار خوې دا په زوی کې ظاهر دل پکار دي او پلار قادر متصرف دی نو عزيرم قادر متصرف دی. وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم. مونږه څه ترجمه کړو؟ ذالک قولهم بافواههم. دا دوی قول اختراعي دی لا دلیل معهم على ذلك. ایسره په دې خبره دلیل نشته. دته قول بالفوه وي. قول بالفوه یا قول بالفم یا اقوال بالافواه. مونږ پښتو کې هم دا سړیا سره خلی خبرې دي. دا سړیا سره خلی معنا نه چې تصوراتي دنیا کې اوسه چې د وجودي دنیا سره د خبرې هیڅ تعلق نشته. الله تعالی هم بعینی دغه تعبیر ګدار دی سره خلی خبرې اځه بات پیمانه کوي. مونږ پښتو کې دا دوی سه بات پیمانه کوي. او په زمن د وقایع د انبیاو کې كما مر في سورة الاعراف مونږ راځته واغځای ان ربکم الله الذی بس کنم خود زیرا کان رائی بس است. بس دا لس دولس راځي چې موږ کوم خبره وکړه دا به ان شاء الله ټول قران کې دغه انداز باندې تطبیق وکړه. ټول قران کې به دغه انداز باندې تطبیق وکړه.
سورہ الفاتحہ. اسماء د سورو دا توقیفی دي، توفیقی نه دي. نو نم د صورت بکې دی آغا کوم چې د شارع علیہ السلام نه نقلی د خپل ځان سنوم ولا نشي کې خو دی ذکر توقیفی دي. توقیفی معنی موقوف علی السماع من الشارع، موقوف على السماع من الشارع. او چې توقیفی دي نو د دې ترجمه باندې کیږي په طریقې د ترکیب اضافي. ځکه چې تراجم د دې مفزکیږي سوء ادب ته. لکه ترجمه بکې د سورۃ البقره نو بقره وای غواته ا سورۃ البقره معنا غواواله سورۃ، سورۃ بقره معنا غواواله سورۃ. د سوء ادب دی قران په غواګانو څه کوي غواواله سورۃ. ان دي انګريزي مترجمین یې سمه ترجمه لیکلي دي نه غي اسماء د سورو ترانسلیټ کړی دي ښه. لکه سورۃ الفاتحه ته لیکلي دي اوپننګ افتتاحیه دی اوپننګ، نو بیا ورپسې سورۃ البقره ته لیکلي دي کاو. ما دا څه اسه خو نه لیکي دا په کاو باندې مضمون خو نه دی. نو چې کوم لغت کې هم ترجمه د قران کې نو بقره و بقره لکه زما ذکر چې کوم لغت کې هم کې نو زما فضل الله ام ښه زو فضل الله ام فضل الله زما عالم دی. تا ته حق نشته چې زما عالم ترانسلیټ کې زما عالم ترجمه کې ما د خپل نامې په ترجمه باندې یاد کې. لکه مثلا یو سړی پښتو کې خبره کوي او زما متعلق خبره کوي او هغه دا وایي چې د خدای مهربانه بیا دا وایي صحیح شو. یا فارسی کی ترجمه کوي او هغه وایي چې عنایت خداوند ای گفته است. صحیح شو. یا انګریزي کی ترجمه کوي چې دی گریس اف الله سیډ ان لله و انا الیه. الکه دلته وایي چې فضل الله سیډ، فضل الله گفته است، فضل الله دا وایي. صحیح شو. نو علم دا ترانسلیټ کیږي نه. نو که ترجمه پښتو کې نو بیا به موای سورۃ البقره. دا سورہ البقره ده. دا څنګه دا سورۃ غواواله سورۃ ده. یا اردو کې وایي گائے والی سورۃ ہے، گائے والی. دیو جن بازی علماء چې ترجمه کوي د اسماء او د صورو نو احتیاط پکې کوي. سورۃ البقره ای سورۃ التي تذكر فيها البقره، ای سورۃ التي تذكر فيها البقره هغه سورۃ چې هغه کې د بقره یو ذکر راغلی دی. ای سورۃ التي تذكر فيها البقره. نو سورہ الفاتحه مونږ وړاندې د شپږو اقوالو په اساس دا ټول قران سورہ فاتحه ته راجمه کړ. دا ټول قران مو سورہ فاتحه ته راجمه کړ چې سورہ فاتحه د قران کریم خلاصه ده. بیا د دې سورہ الفاتحه د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وښ نامې منقول دي. بعضی داغینا الفاتحه، الکنز، الوافیہ، الکافی، الشافیہ، الشفاء، الرقیہ، سورہ الحمد، سورہ السبع المثانی، سورہ القرآن العظیم. اور دې ټولو د معنویت تصور فاتحه کې موجود دی. دا کنز د قران د مضامینو په اعتبار
دا شفاء او رقیه ده. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه لدیغ باندې تاسو د بخاری کې د 100 تراجم وړاندې دا حدیث تیر شوی دی. یو ترجمه لاندې نه، دو درو تراجم وړاندې امام بخاری دا حدیث ان فی الحي لدیغ فهل فیکم من راق. ابو سعید ورسره الله رضی الله تعالی عنہ ای ورته سلويخ یا دیرش غړي ورکړي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ان حق ما اخذتم به اجرا کتاب الله. نو سوره الرقیہ ده، الکنز ده، الشفاء ده الی اخره. خو السبع المثانی سبع معنا وو، مثانی معنا مکرر. نو فاتحه ته سبع المثانی ویل شو. آیاتونه دې بل اتفاق ودی. البته اختلاف دی کې دی چې حنفیو په نسبانه بسم الله د فاتحه دا آیت د فاتحه نه دی، انعمت علیهم باندې آیت دی. او د جمهور په نسبانه خصوصا امام شافعی او بسم الله د فاتحه نه مستقل آیت دی. نو داغه پنځ انعمت علیهم باندې وقف آیت والا وقف نه دی. او مثانی معنا مکرر. نو دا واحد صورت ته چې نبی علیہ السلام باندې دو واره نازل شوی دی مستقلا، مرتن بمکه و مرتن بالمدینه. او یا لانها تتکرر فی کل صلاه، ہر منځ کې تکرار کیږي. مسألة التسمية هل هي آية من القرآن ام لا؟ تسمیہ قرآن آیت دے کنه دے. پنځ د امام شافعی رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم آیت دے د هر صورت. او تحقیقی مذهب د حنفیو دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم آیت د هر صورت نه دی، آیت د مرتن من القرآن لا علی التعیین. آیت یو کرت د قرآن آیت ته خصو لا علی التعیین. د کوم صورت آیت ته لا علی التعیین. دیو جن تاسو حافظان چې تراویح کوي نو څوک سورې زوحات مخکې وای، څوک سورې الفیل ته مخکې وای، څوک سورې الاخلاص ته مخکې وای. حافظانو ته پته نشته وای ولې دا ورته پته نشته. ځکه د حنفیو د تحقیقی مذهب پیش نظر دا آیت من القرآن دی لا علی التعیین. نو چې کوم ځای دی وی یو ځل ویل پکار دی چې دا قرآن ناقص نشي. او عام مذهب د حنفیو دا دی چې د سره او کا آیت دنه د قرآن نه. الا فی سوره النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. هغه بسم الله په مزد صورت کې ده، هغه آیت ته سوره نمل نه. او دلیل له حنفیو دا ده چې صحابه وایي چې مونږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اختتام د یو سورت زدکو نو لا نعرف الا حين قال
بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ته پته نو چې سورۃ خلاص شو الا براته پته ولګی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وي بسم الله الرحمن الرحیم. نو افاده ده خبره وکړه چې بسم الله الرحمن الرحیم دا پیشنګلی د امتیاز د صورت من صورت وا او امتیاز د شی محسوب من نفس الشی نه امتیازی علامت د شی محسوب من نفس الشی نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الف لام په ابتدائی تقسیم باندې دو قسم دي اسمی او حرفی. اسمی داخليږي په اسماء او مشتقو باندې لکه فاعل مفعول اسم فاعل اسم مفعول. او الف لام حرفی د دې څلور مشهور استعمالات دي. الف لام جنسی ماهیت د مدخول فائدہ کوي الانسان ماهیت د انسان حیوان ناطقون. الف لام استغراقی شمول د افراد د مدخول فائدہ کوي. الف لام غهد خارجی معلومیت د مدخول فائدہ کوي متکلم او مخاطب ته. او غهد ذهنی معلومیت د مدخول فائدہ کوي صرف متکلم ته نه مخاطب ته. اوس دلته الف لام د نحاتو پکې اختلاف دی چې الحمدلله کې الف لام کوم الف لام دي. شراح د شرح جامی دو رائے دی پکې پنځ د بازو جنسی دي او پنځ د بازو استغراقی دي. که جنسی سی نو ماهیت د حمد چې کم ځای موجودیږي دا به ثابت وي الله لپاره چې کوم شی ته حمد ویل شي تعریف د حمد په صادق دی او تعریف د حمد په معنا عامه الوصف بالجمیل پس خوبای باندې صفت کول. نو بیا یې غي ترجمه کوي چې جنس حمد په جنس مکان او جنس زمان کې ثابت دی الله تعالی لپاره. جنس حمد په جنس مکان او جنس زمان کې ثابت دی الله تعالی لپاره. او سو کوئی استغراقی دي ناغي وای ټول حمدونه په ټولو امکنو او ټولو ازمنو کې ثابت دی الله تعالی لپاره خو اما بواسطه او بدون واسطه یا په واسطه ولا ثابت وي یا بغیر د واسطې نه. بلا واسطه تعریف د خالقیت د الله تعالی بالواسطه کمالات د انسان با کماله. الحمدللہ
جنس حمد په جنس مکان او جنس زمان کې ثابت دی الله تعالی لپاره دا مدعا شو او دا مدعا د خپل ځان لپاره په خپل دلیل دی ځکه لفظ الله عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال اوس چې کوم ذات متصف په دې صفات وي نو دا معقوله او منطقي ده چې حمد بلاغه لپاره ثابت وي ښه نو دا داوا د خپل ځان لپاره په خپل دلیل دی آفتابه مد دلیل آفتاب نور دا د خپل وجود په خپل دلیل دی نور موجود دی څه دلیل غواړي د خپل وجود ځان له خپل دلیل دی حمد الله لپاره ثابت دی څه دلیل غواړي بس دی الله دی الله دی او الله علم للذات الواجب الوجود رب العالمین چې رب د مخلوقات دی رب لغتن اطلاق کیږي په هغه ذات چې رسول کې د یو شی له تربیتن اوج کمال تا رسول کې د یو شی له تربیتن چرته اوج کمال تا او دا صفت یوازې د الله دی شی په تربیت باندې رسي اوج کمال تا دویم رب اطلاق کی مالک باندې فیقال رب الدار ورب الدابه رب الارض ورب المال نو په صورت د اضافت کې اطلاق په غیر الله جائز دی کني بیا به صاحب د هدايه کافر شو معاذ الله ځکه ولو قال رب الارض ولو امره رب المال بان يصرف ماله في كذا وكذا در رب اطلاق کړه د په مضاربت کې پر رب المال په اجاره کې پر رب الارض پرهان کې پر رب الارض او چې کله د مجرد راشي د اضافت نه یا اضافت شدات شیطان چې اضافت د غیر الله په صفت د ربوبیت هغه تناروي نو بیا به مراد ذات د الله تعالی وی رب الاناسین د ټولو انسانانو رب نو څوک به مراد دي زید امر بکر الله رب الکائنات د ټولو کائناتو رب نو څوک به مرادي زید امر بکر الله رب العالمین څوک به مرادي الله دیو جنا رب په دې تصور انګريزي چاله ورزي نو مونږ ته بیا تعبیر کو سپریم and sovereign lord of the universe د دې عالم او د کائناتو مطلق العنان مالک supreme and sovereign lord of the universe supreme and sovereign lord دا د رب انګریزي ترجمه ده of the universe supreme and sovereign supreme माना عظیم تر sovereign माना
حاکم تر حاکم of the universe د دې ټول ګلوب او د ټول عالم رب العالمین. الحمدللہ جنس حمد په جنس زمان او جنس مکان کې ثابت ته الله تعالی علی رب العالمین چې مالک مربی د ټول مخلوقات دی. بیا به دا ترجمه شي نو دواړه لغتونه ملحوظ ساتي نو سمانه به شي مالک مربی چې مالک مربی یا حاکم مربی د ټول مخلوقات دی. عالمین جمع د عالم ده اطلاق د عالم په ما سي والله کیږي او عالم ورته ویل شو لانها علامه على وجود صانعه. عالم ته عالم زکه وای چې دا علامه ده په وجود د صانع باندې. وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد. ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحده لا شریک له گوید. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری است معرفت کردگار. الحمدللہ رب العالمین جنس حمد ثابت په جنس زمان او جنس مکان کې خاص الله تعالی لپاره رب العالمین چې حاکم مربی یا مالک مربی د ټول مخلوقات دی. الرحمن الرحیم. الرحمن مبدأ دوانو د رحمت ته او رحمت عبارت دی د هغه رقت قلبینا چې موجب د مهربانه او ګرځي په مرحوم باندې. اوس الله تعالی قلب نه لري نو صفت د رقتم نه لري. تاسو چې بیزاوی ویل دا خبر ورته یاد ده. الله تعالی قلب نه لري نو صفت د رقتم نه لري ځکه دا لوازم د جسم او جسمانیت دي. دا لوازم د جسم او جسمانیت دي. الله تعالی جسمیت نه منزه ده لوازم او جسمیت نه منزه ده. نو دیو جن قاضي بیزاوی والا ضابط ورته ولیکي والاشياء التي لا يجوز ان تطلق على الله تعالى مباشرة. الفاظ د بیزایی چار څنګه به مباشرة يلزم ان تراد لوازمها وعواقبها. هغه لوازم او عواقب مراد اخلي. نو رقت قلب مستلزم د مهربانه کول له نو د رحمان معنا مونږ ترجمه کو په مهربان باندې. دا مهربان دی باندې رحمان دلالتو که دلالت التزامی. الرحمن چې مهرباني کوونکې دی پر رحمت شامله باندې فی الدنیا. الرحمن بالرحمت الشامله فی الدنیا چې مهرباني کوونکې دی د رحمت شامله په دنیا کې. فتشمل رحمته المسلم والکافر. دا دنیوي رحمت مسلمان او کافر دواړو شامل دي. الرحیم چې مهرباني کوونکې دی. الرحیم مهرباني کوونکې دی پر رحمت کامله خاصه فی الاخره. پر رحمت کامله خاصه په آخرت کې بالمؤمنین. او دلیل په آیت ته وکانه بالمؤمنین رحیما. الله تعالی په مؤمنانو مهربان دی پر رحمت خاصه کامله فی الاخره. الرحمن الرحیم. اوس رحمان دغه ترجمه د دنیا په قید
د رحیم دغه ترجمه د آخرت په قید دا مچرتن را واغسته د قول د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. حضرت علی دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک دے دروازه د دین، مالک یوم الدین مالک دے دروازه د دین. الدین دان یدین دینن پمانا د عمل یعملو، پمانا د عمل یعملو.